مصدر مشتق مثل فعل خود ثلاثي ورباعي مجرد مزيد به باشد. ګوره نو اوس دا فعل څو قسمه ګوره ثلاثي او رباعي به فعل به ثلاثي رباعي ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد رباعي مجرد او رباعي مزيد نو دا څه ګوره دا مجرد مصدر نه مصدر خو ګوره د فعل لپاره مشتق منه وي کنه دا مصدر هم ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد رباعي مجرد او رباعي نو ټیک شو بس که مصدر د ثلاثي مجرد او ثلاثي مجرد شو او که مصدر د ثلاثي مزيد عجیبه خبره ده لکه ګوره ضربه ضرب مجرد دي کنه فعل د دې مصدر سره راځي ضربن سره راځي ضربن راځي کنه ښه مزید ګوره سره راځي اکرم یکرم اکراما دا ثلاثي دي خو مزید دي ګوره څه شي دي مزید دي کنه د دې مصدر سره راځي ګوره اکرام سره راځي اکرم یکرم اکرام دا تاسو به خیر هغه کې راشي پورته کتابونو کې پېښوي دا قاعده دي ښه لکه دا اساسي ته سوال لازم سپان استاد سوال دار دي کنه پېښوي چې تاسو څنګه چل یاره د ضربه ضرب او ضربن مصدر راځي سمع اسمع سمعن اكل ياكل اكلا فکر دې کنه اول تبل ځکه اکرم یکرم اکرامن تفعيل لازم او افعال استفعال لازم هغه به خیر وکړي کنه یو ته قاعده ذکر کی پېښ څه به ویو چې ثلاثي مجرد اوزان خو چې دي د ثلاثي مجرد د مصادر اوزان خو سماعي دي هغه سری اخو سماعي دي بچو پېښ وی لکه مطلب دار چې کوم وزن وو بصغه به بس لکه ستا کار نشته لکه ضربه ضرب او ضربن ناس السماع يسمع سمع الناس اكل ياكل اكل الناس سيدك نسرا فيش او باقي دا نور مزيد چې کوم دي وديك مزيد شو رباعي مجرد ومزيد وغيره باقي دي قانون دي بس مثلا نقول سو قانون بكوري فيش كل ما كان ماضيه على افعل فمصدره على افعال كل ما كان ماضيه على افعال فمصدره على افعال سمعت شو كل ما كان هرغ فعل چې ماضي په وزن د افعال راشي هڅه وزن د افعال نو مصدر به خامخا سي وزن د افعال نه افعال وزن سره وزن د افعال وګوره افعل يفعل اكرم يكرم اكرام تاسو کوی لکه دا ولې د اکرم یکرم اکرام راځي او اکرام ناراضي نو غړ خرګه د پوند په وخه مخه ځکه تا خدنه تا قدر كل ما فعل كل ما كان ماضيه على افعال فمصدره على افعال تدي قدر خبرني انه يعني كل ما كان ماضيه على افعال وزنه مصدره على افعال او كل ما كان ماضيه على فعل فمصدره على تفعيل كل ما كان ماضيه على استفعل فمصدره على استفعال انت سمعته ده خبره اسنه مردانه مصدر مشتق استفعال خود ثلاثي ورباعي مجرد مزيد به مباشر وهم باقسام ده غانات او هم د لس اقسام سام وبيش صحيح وغيره منقسم شو تقسيميږي لکه اسم چې دی دا مصدر چې دی دا مطلب صحيح مهموز مضاعف او جب ناقص دی درازي وجامد باعتبار تعداد حروف یا ثلاثي مباشر او جامد چې دی په اعتبار تعداد حروف سره یا به ثلاثي وي چون ګوره رجل لکه رجل شو او مزید به یا به مزید به وي چون ګوره حمار ګوره ثلاثي دی ثلاثي مزید دی ګوره فکر دې کنه او رجل ثلاثي دی خو سره ثلاثي مجرد خرب یا رباعي مجرد یا رباعي مجرد لکه ګول لکه جعفرون شو نو حرف اصلي په ثلاثي کې دري او په رباعي کې څلوري کنه نو جعفر ټول اصلي کله وزن جعفرون فعلل ومزید به چون ګوره قرطاس لکه قرطاس شو ګوره دي کلب زائد دی ښا یا خماسي مجرد بيقولها شنو سفرجلون لك سفرجلون شو الفوزن ده فعلل اما زيد به يقول شنو قبع سرا تكشا ده غشي شو وباعتبار انواع حروفه باقسام ده غانا منقسم شود او باعتبار انواع حروفه ده لس اقسام تقسيميږي شنو ګوره شنو تكشو ده خبر ختم شو لك مطلب اسم كم ده غرازي ثلاثي مزيد او رباعي مجرد او پېښوي صحيح ومهموز مضاعف ناقصه لپیپو خو لیکن هر ماته وکړي استراد ور دیږي چې څه وجره چې دغه چې دا سرپیان کلمه نه بحث شروع کی به اسم مشترک ذکر کی حرف شروع کی خو بیا اسم په مکمل چرته ورک شي اسم او حرف او ګردار په اپیل کې شروع کی په نه خبرې کیږي نو جوابدار ګوره چې مطمح نظر د سرپیان څه دی هغه اصل کې پیل دی ولی ځکه دغه چې دا مقصود دی چې هغه بحث کې تغییر او تبديل نه
او دا ترغیب راځي په پیل کې پیل شو ډیر راځي او اسم کې چرته اقل راځي شاذ نادر چرته راځي چون فعل تصریفات بسیار می‌دارد چون فعل تصریفات بسیار می‌دارد چون فعل هر کله چې فعل تصریفات بسیار دارد تصریفات ډیر لري و اسم کم او اسم کم یعنی مطلب کم معنی څه اسم نه یا کم معنی لګ یا نه وحرف مطلقا دارد او حرف مطلقا گردان لري که پېښې نو لهذا نظر سرپی امدق نظر سرپی د سرپی چې دی بیشتر ډیر متعلق به پیل متعلق دی پیل پوری بابي اول در بیان صيغه مشتمل بحث